السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ ګرافیک ډیزاینینګ اډوانس کورس شروع شوی دی. ماسټر کلاس چې کوم د ګرافیک ډیزاینینګ کوم ماسټر کلاس دی اوس په هغه سټارټیږي. نو نن د ماسټر کلاس ګرافیک ډیزاینینګ اډوانس کورس چې کوم دی فرست کلاس دی. موږ دلته راغلو پلی سټور ته. دې کې یو اپلیکیشنز دی د موږ انسټالول غواړو، هغې نه بعد به انشاءالله بیا دې استعمالو. لوګو پټ پلس ایپ دا چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. 10 میلیون انسټالیشنز دی. نو نن به انشاءالله په دې یو ویډیوز کې دا ټوټل دا یو موبایل ایپ چې کوم دی دا ټوټل ډسکس کوو او په دې به ځان پوهه کوو د خیره سره. دلته زه راغلم کریټ نیو ډیزاین یا یس کې چې تاسو کوم زوړ ډیزاین کړی هغه به یس تاسو وایي چې تاسو زوړ ډیزاین نشئ کریټ کوئ. نو دلته تاسو راشئ دنیا ټمپلیټس یې تاسو له دلته درکړه. اوس په دې کې لوګو لپاره هم شته دی او بروشرز او هر قسم سایز په دې کې دی اتوماتیکلی موجود دی. په دې کې صرف هغه سایز به سلیکټ کړئ او بیا به تاسو چې کوم دی خپل ډیزاین هغه سټارټ کړئ. زه به کې اوس یو ډیزاین سلیکټ کول غواړم. دا ما کې د لوګو د ډیزاین سلیکټ کو. ټیک ده. دویم چې دا اوس د موږ سره بلینک ایریا راغله، پس په دې کې موږ ډیزاین کوو. که تاسو تمنیل اوس دلته ایډ په دې پلس بټن باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو ایډ لوګو آپشنز تاسو له درکوي. دا دې کې نه چې کوم دی لوګو ایډ کولی شئ څه قسم لوګو. دا اوس موږ سره فری دی. بیا ایکسکلوسیو بیا پریمیم دا موږ سره چې کوم دی د غزګینه ایډ کېږي، خو دغه دواړه چې کوم دی دا بیا پریمیم کې راځي. لکه دا تاسو بیا دې د روپۍ ورکوئ تاسو دا استعمالولی شئ. ما په فری کې بیا فری کې ما آل سلیکټ کو. په آل باندې بیا دلته راشئ تاسو څه قسم لوګو جوړول غواړئ دې کې نه سلیکټ کړئ. نو یا خپل ډیزاین جوړول غواړئ تمنیل څه شیز په هغې کې لیږي که نه تاسو دې کې نه سلیکټ کولی شئ. میوزیک دی او بزنس دی، پیشن دی، فیملی ده، ټوټل هر قسم کټیګریز په دې کې موجود دی. آرټ دی. ما پکې بزنس کټیګري سلیکټ کړه. دویم چې یاره دغې کې زه یو لوګو یا یو آیکن زه استعمالول غواړم نو ما پکې هغې باندې سلیکټ کو. زه اوس دلته راغلم دې ډیشبورډ ته. په دې کې زه اوس خپل حساب سره زه یو آیکن سلیکټ کول غواړم. زه پکې ګورم چې بس ما پکې دا یو آیکن چې کوم دی سلیکټ کو. دا یو آیکن هم سره راغلو. دا دې سایډ د ایروز نه تاسو زوم کولی شئ، وړوکي کولی شئ، غټول غواړئ، څه قسم دغه ورسره کول غواړئ دې نه کولی شئ تاسو. بیا مې داسې کلیک کوو. اوس زه یم چې یار په دې کې اوس زه ایډ ټیکسټ راغلم چې تاسو ته ټوټل چې کوم دی داسې ایکسپلین کومه. بیا به کې تاسو خپل ډیزاینینګ کولی شئ. تاسو څه قسم ډیزاین کول غواړئ هغه کولی شئ. بس ما آی ډي ایم ولیکو سمبل آی ډي اس به زه ولیکم. زه آی ډي اس ایډ باندې مې کلیک کو. نو دلته راغلو ایډ. بیا دلته اوس موږ سره راځي دا دلته اتوماتیکلی صرف ایډ باندې کلیک کړئ دلته به راشي ستاسو په ډیزاین باندې. اوس دې لاندې فونټس دي، بیا کلرز دي. زه یم چې یار دا زه لږ ریسایز کول غواړم دا ټیبل چې کوم تاسو ته ښکاري. خو په ګوتو باندې چې کوم دی تاسو اخوا دېخوا وړې راوړی هم شئ. بیا زه دلته رانم د دې فونټ چینج کول. فونټ دې کم یو ډیزاین چې کوئ په هغې په حق آیکن باندې اوس په ټیکسټ باندې کلیک کوئ. تاسو په ټیکسټ باندې کلیک کوئ تاسو ته به ټوټل لاندې بل ډیشبورډ کولاو شي. د هغې نه تاسو بیا د هغې فونټس چینج کولی شئ، کلر هم چینج کولی شئ. بیا زه راغلم ایډ پکچر له. ایډ پکچر دا موږ سره مین څیزونه دي. ډیوایس ګیلري نه هم شئ او کسټم ایمیج پکچرز هم تاسو ایډ کولی شئ په دې کې. زه اوس راغلم ډیوایس ګیلري ته. زه یم چې یاره زه پکې د خپل ګیلري نه د خپل فون نه پکې زه څه څیز ایډ کول غواړم. واپس بیک شوم. بیا ایډ باندې ما کلیک کو پلس باندې. بیا اوس موږ سره راغلل د آیکنز چې په دې کې تاسو څه قسم دغه ایډ کول غواړئ. ټیک ده. ما پکې زه پکې سلیکټ کول غواړم. تاسو د خپل حساب سره انیمل هم پکې شته او بزنس او مختلف ډېر قسمونه دي پکې. ما دا ډالر سلیکټ کو. ډالر بیا دې وړوکي کول غټول دې 2 ایروز نشمه. بیا زه دلته راغلم ډرا. اوس تاسو په ګوته باندې چې کوم د څه ډرا کول غواړئ که نه څه ډرایینګ جوړول غواړئ
تاسو د دې نه جوړولی شئ. په ډرا باندې به کلیک کوئ او د دې نه تاسو بیا هغې کلر څه قسم کلر چینج کول غواړئ لاندې کلر آپشنز تاسو ته درکړی تاسو د هغې نه کلر چینج کولی شئ. زه چې یاره زه دا ایز ایرز پسې ما ووځم چې یاره زه دا ډیلیټ لرې کړم. زه د دې نه چې کوم دی دا ډیلیټ کول غواړم ختمول غواړم د دې نه دا د دې نه موږ سره لرې شو. بس دغه بره ټیک باندې به کلیک کوئ دا به پکې بیا راشي. ټیک شو. بیا تاسو له 3 اپشن درکوي تاسو پکې کوم یو سلیکټ کول غواړئ په دې کې. دا اوس موږ سره راغلو د کراس نه دا لرې کېږي. دې خوا دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري دغه باندې ما کلیک کړو. اوس موږ سره دا یو بله وینډوز اوپن شوه هغه ما لرې کړو. پلس باندې ما کلیک کړو بیکګراوند. اوس د بیکګراوند کلر زه وایم چې چینج کړم. زه د بیکګراوند کلر د دې نه چینج کولی شم. خپل حساب سره تاسو بیکګراوند کلر چینج کوئ. دا سالډ او بیا لاندې تاسو ته دا کوم کورکي ښکاري دغې نه هم تاسو خپل بیکګراوند کلر چینج کولی شئ. پلس بل پکې ایډ کول غواړئ هم شئ. ګریډینټس ته زه اوس راځم چې زه ګریډینټس بیکګراوند ایډیټ کوم. ګریډینټس دا 2 کلرز یا 3 کلرز تاسو کوم کلرز کې کول غواړئ هغې کې تاسو کولی شئ. دا زموږ سره ګریډینټ بیکګراوند دی. اوس داسې زه یم چې په دې طریقې شي نو هم په دې 3 کلرز کې اوس راغلی سي ورټیکل. اوس ایډ کلر تاسو پکې دې نه کلر هم ایډ کولی شئ. بل کلر غواړئ تاسو چینج. اوس موږ سره دا کلر چینج شو بل پکې راغلو. ګریډینټ کې موږ سره چینج سلیکټ دې نه زه اوس د دې دا ګریډینټس دا کلر چینج کوم او بل یو پکې ایډ کوم. ما پکې اوس دا یو ایډ کوم. سیو کلر لاندې دا 2 غشن ښکاري تاسو ته ایروز شن دې کې هم تاسو دا هغه کولی شئ سلیکټ کولی شئ. اوس زه دلته رالم ایډ پلس باندې ما کلیک کړو. لاک کول غواړئ لاک کولی هم شئ. دغه لاک بټن تاسو ته ښکاري. انډو کوم او واپس یم چې یاره تاسو که څه اوس دا 3 دغه تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک کړو. دلته اوس موږ سره دا سجیشنز موږ ته راکړو واپس. بیا په دې بره 3 باندې کلیک کړو. 3 ډاټس چې تاسو ته کوم ښکاري 3 لاینز. اوس په دې کې تاسو ډراپ کول غواړئ هغه هم شي. سیو دغې نه سیو کېږي هم ډراپ جي بي جي. بیا وایم چې یاره ما پسې دغه وو سلیکټ آل مې پسې وو نو زه په اسانه سره خپل ډیزاین اخوا دې خوا بوتلی شم او ډیزاین کولی شم. سلیکټ آل باندې سره پریس شو. چې دا 2 صرف سلیکټ شي نه 2 مو سره صرف سلیکټ شو یو ما سایډ ته کو بره مې بیکګراوند ګریډینټس مو سره سیو شو. دغه نه اوس زه یم چې یاره د ایمیج سایز تاسو وایي چې دا نه دی صحیح بل یو سایز پکې لګول غواړئ. دغه نه ایمیج سایز باندې به کلیک کوئ او کینواس سایز دغه تاسو دغه کولی شئ. سایز یې بدلولی هم شئ. اوس سیو کول غواړئ انټر فایل نیم دغه ځای نه هم سیو کېږي. د دې ویډیو نه تاسو نور لرن کول غواړئ زه یم چې انشاءالله تاسو به ضرورت نه دغه نه چې کوم تاسو نور ټوټوریل کتلی شئ دا سیز نور هم ایکسپلور کولی شئ. بیا زه لرم سیټینګ بیا تاسو په خپل طریقې سره کولی شئ. په دې کې ما دغه شانتې پرېښودو. دا مو سره کمپلیټ شو. سره دا یو ډیزاین راغلو. زه یم چې دې کلر دی بلیک شي نو موږ بلیک راوستو. ټیک ده. یا بل کلر تاسو کول غواړئ دې نه بل کلر هم سلیکټ کولی شئ. څه قسم کلر تاسو غواړئ. په دې ایرو دې ټیک باندې به کلیک کړئ دا تاسو ته چې کوم ښکاري په دې باندې کلیک کوو. زه یم چې یاره دې داسې ما تاو کو تاسو د خپل حساب سره دا برابرولی شئ. لاندې باندې کلیک کوئ داسې ورټیکل شان دي تاسو ته ښکاري دغه شان کېږي.
3D کې موږ سره راغله. اوس زوم کول غواړئ، وړوکی کول غواړئ، غټول غواړئ، دغه ځینې شي. اوپیسټي لاندې اوپیسټي آپشن تاسو ته ښکاري. ما فرق تاسو څلور قشي ښکاري لاندې دغه چې کوم دی پورته کولی دا لاندې دغه نه پورته کولی هم شي، وړوکی ښکته کولی هم شي. په دغې باندې پلس باندې کلیک کوئ هم سیوا کولی او کمولی شي. ما واپس دې سایز لږ برابر کو. اوس موږ سره 5 اپشنز دي، موږ پکې 3 ته راورسېدو. ټیک ده. اوس دا داسې کولی شئ تاسو څه قسم خپل ډیزاین بیا تاسو جوړوئ. اوس ما دا باندې کلیک کو، څلور اپشنز و، څلورم اپشن موږ سره راغلو. اوس به دغه کمپلیټ کو. زه یم چې یاره په دې کې سټوکس زه لګوم. ټیک ده. ما پکې سټوکس ولګو. تاسو کوم کلر کې سټوک لګول غواړئ. ما پکې بلیک کلر ورچول دی او ریډ کلر شو. موږ سره وایټ کلرز، هر قسم کلرز پکې شته. په سټوک کې تاسو څه قسم کلر لګول غواړئ هغه تاسو لګولی شئ. ما بلیک باندې سلیکټ کو. اوس داسې موږ سره سټوک کې بلیک کلر راغلو. دې ځینې سټوک اچولی کېږي. اوس د دې کوم د سټوک شیډوز، اوس وایي چې یاره شیډوز تاسو څه قسم لګول غواړئ. تاسو به دا شیډوز لږ شانتې ښکاري شاته د ټیبل نه شاته. دغه شیډوز د آپشنز دی. ټیک مارک هغې نه بعد به تاسو بیا بل آپشنز ته ځئ. دا موږ سره د شیډوز 4th آپشن و. واپس دلته سټوکس لرالم. سټوکس کې کلر مې چینج کو. زیړ کلر مو سره راغلو، یلو کلر. اوس تاسو شیډوز شاته وینئ، بس زیړ شان شیډوز تاسو ته ښکاري. معمولي دغه ځینې تاسو چینج کولی شئ. شیډوز تاسو څه قسم لګول غواړئ خپل حساب سره هغه تاسو لګولی شئ. واپس بیک شو. بیک گراؤنډ مې واپس داسې کو، بلیک کلر کې کو. تقریبا مې کلیک کو. اوس تاسو ته شاید لږه شیډوز شانتې ښکاري. دغه تاسو د دې نه اخوا دېخوا څه قسم وایي چې شیډوز په کوم ځای کې نو هغه تاسو دغلته لګولی شئ. دغه پکې د شیډوز آپشنز دی. دا تاسو وګورئ شیډوز شاته راغله دی شاته داسې لږ وایټ شان کلر کې دغه شیډوز پکې لګي. بل کلر کې تاسو یادول غواړئ تاسو کلر چینج کړئ نو شیډوز به هم چینج شي. دا زیړ کلر دی نو ځکه د شیډوز شاته چې راځي لږه زیړه شان کلر، ځکه سپین کلر نو هغه سپین به راځي. که بلیک دغه کوئ نو بلیک شیډوز به راځي. بیا به هغې ته چې کوم دی بیک ګراؤنډ کلر به بیا وایټ کوئ. دا اوس موږ سره وایټ کلر بیک ګراؤنډ راغلو. اوس تاسو ته دا شیډوز به لږه ښکاري. اوس په دې کې لږه واضحه دغه دا شیډوز آپشن سره راځم چې تاسو دا لیک کلیرلی وښیم. په دې مخکینو کې صحیح پته نه لګېده. اوس دا تاسو وګورئ بلیک کلر کې دا شیډوز موږ سره راغله. اوس بلر کول غواړئ تاسو دغه ځینې بلر کولی شئ چې شیډوز معمولي اوس دا شیډوز تاسو ته ښکاري. دا اوس موږ سره بلیک کلر کې شیډوز راغله. بیا زه راغلم دلته ټیکسټ له په ټیکسټ باندې ما کلیک کړو نو مخ سره موږ ته فاونټ چینج کول غواړي. دې ما فاونټ چینج کړل. دې چې کوم ډیزاین دی لیکلو ده زه یم چې دا چینج کړم. بیا فاونټس پلس دلته راشئ. دې کې نور فاونټس دي ستاسو سره هغه تاسو اډ کولی شئ. تاسو څه قسم کول غواړئ. کسټم کې تاسو سره دا دي. ما پکې دا یو سلیکټ کړو فاونټس کې. دلته راغلم دې سایز
وړوکی کول غواړم د لاینس ورډ سپیسینګ بیا داسې اټیلیک کول غواړم د دې نه اټیلیک کېږي موږ سره اټیلیک شو د اټیلیک کولو پکې دوه درې قسمه طریقې دي تاسو څه قسم دا توهل غواړئ اټیلیک کول غواړئ بیا هغې نه بعد کلرز له سمپل کلرز موږ سره راغلو بیا ګریډینټس زه ګریډینټ کلر راغلم چې زه پکې ګریډینټس لګول غواړم ګریډینټس چې کوم کلر ده ته په خپل حساب سره بیا برابرولی شئ اوس تاسو د AIDS ته وګورئ داسې دغې نه توهل حق طریقه کار دی مخکې چې کوم موږ په مخکې دغه کې ویل اوپیسټي کومول زیاتول غواړئ دغې نه اوپیسټي هم سیوا کېږي کمیږي بیا سایز دغې نه زوم کول غواړئ زوم آوټ زوم ان دغې نه تاسو کولی شئ اوس داسې اټیلیک شانتې دغسې نه کېږي دا اوس موږ سره راغلو د سټاکس تاسو سټاکس په کوم کلر کې لګول غواړئ سټاک موږ سره دغه شانتې راغله اوس په دې کې تاسو ته هم شیډوز ښکاره شي شیډوز تاسو وینئ شاته IDSA نه لاندې بیک کې شیډوز ده اوس نور هم واضح ښکاري نو موږ سره شیډوز اپشنز دو پیره موږ ایکسپلین کړو په دې کې نو ما ډیلیټ کو اوس په ډالر باندې ما کلیک کړو نو دا موږ سره دا دوه برني اپشنونه وشو دا اوس موږ فلټر او چینج پکچرز او ایزیرز او ایډ پکچرز ما فلټر باندې کلیک کړو دا اوس وګورئ داسې قسم کې تاسو د دې کلر چینج کول غواړئ د فلټر ته به راشئ او کلر به دغسې نه چینج کړئ بیا سلو کول غواړئ سیوا کول غواړئ دغسې نه بیا اوس د بل یو اپشن ته چې راشئ اوس چینج پکچرز زه رالمه ډیوایس نه اخلئ کسټم پکچرز اخلئ سټیکرز اخلئ وغیره تاسو دغه اپشنز راځي تاسو دغې نه دغه کولی شئ ما ایزیرز زه رالمه زه یم چې یاره د اټو دغه باندې ما کلیک کړو موږ سره صرف اټو فیس موږ سره صرف د دې فیس یې راواغست او نور بیکګراونډ اوس موږ سره درې قسمه ښایي تاسو په کوم یو قسم کې ایډ کول غواړئ په خپل ډیزاین کې په دې کې تاسو هغه استعمال شئ ما صرف بیکګراونډ یې سلیکټ کړو فیس مې لرې کړو دا یو ایډ یې موږ ته شو کړو بیا دا اوس موږ سره راغلو دغه شانتې اوس صرف فیس پکې نشته یس ما زه یم چې لرې کومه پرې کراس باندې ما کلیک کړو او یس بیا زه دوباره ایډ واپس ما په ډالر باندې کلیک کړو ایزیرز لرالم او واپس زه یم چیرې تاسو بیا په خپل طریقې سره دا ایکسپلور کولی شئ اټو دې نه تاسو دا سلیکټ کول غواړئ چې دومره بیکګراونډ ما واپس دغه فیس والا سلیکټ کړو بله چې تاسو کوم لاټۍ ښکاري به دی باندې ټیک کوئ نو هغه به هلته ځي اټومیټیکلي دا موږ سره ایډ ښایي ایډ لرې شو اوس موږ سره دا یو فیس دغه راغلو ټیک ده یو ډیزاین راغلی موږ سره نور هم بیکګراونډ ډیلیټ کړو او صرف فیس اپشنز موږ سره راغلو ایډ پکچرز باندې کلیک کړئ کراپ اینډ ایډ پکچرز او ایډوانس کراپ هم تاسو دغه شان کولی شئ د خپل حساب سره تاسو بیا د خپل ګیلري نه استعمالولی شئ دا موږ سره دومره پکچرز راغله چېرې زه په دې کې یو ایډ کول غواړم موږ دغه ایډ کړو خپل پکچر مې ایډ کړو هغې نه بعد ما دلته سایز د دې برابرول غواړم د سایز مې دې نه برابر کړو وړوکی مې کړو دا راغله موږ سره دې سایټ ته دغه طریقه نه مخکې څنګه مخکې موږ ډسکس کړله روټیټ کول غواړو روټیټ 3D زوم آوټ زوم ان اوپیسټي وغیره زه یم چې دا ډیلیټ کوم پرې کراس باندې کلیک کړو دا یس مې پسې کلیک کړو ډیلیټ دا موږ سره و دا ټوټل چې پرې کې څومره اپشنز دی هغه موږ تاسو ته وښودل بره تاسو دا سرچ بار ښکاري زوم ان زوم کولی هم شئ اوس بیکګراونډ ما واپس چینج کړو
بیک ګراوند پکې ما دا ور واچوه. اوس دې نه سیو کېږي دا پی ان جي جی پی جي وغیره تاسو څه کې سیو کول غواړئ ډاونلوډ پی ان جي پی جي پی ان جي تاسو په هغې کې دا ډاونلوډ کولی شئ سیو ډراپ کولی شئ. نو دلته به سیو ډراپ باندې کلیک کوئ او خپل نیم پکې ور واچوئ د پروجیکټو او هغه به دلته سیو ډراپ باندې کلیک کوئ سیو به یې کوئ. اوس یم چې راته دې نیم چینج کول غواړم ما صرف ور واچوم آی کې ایچ بس او سیو ډاونلوډ باندې ما کلیک کو دا اوس موږ سره ډاونلوډ شو. دلته موږ سره ایډ ښیي. زه به دلته راشم فوټوز له فوټوز کې زه تاسو ته وښیم چې دا په کوم ځای کې ډاونلوډ شوی دی. دا موږ سره وګورئ هلته رالم دا موږ سره ډاونلوډ شوی دی. ملاوي به انشاءالله نوي ویډیوز کې او دا اپلیکیشن موږ کمپلیټ کړو په دې یو ویډیو کې. خدا حافظ.